الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. محترمو، نن د جنازګاه هغه سنگ بنیاد او افتتاح ده او جنازګاه عیدګاه دا په شعائر الله کې دي. لکه څنګه چې حاجیان صاحبان او معتمرین حج ته لاړ شي نو هلته کې صفا او مروه ده او غونډۍ دي. الله پاک د هغې باره کې فرمایي ان الصفا والمروة من شعائر الله. دا د الله نښې دي، د الله علامتونه دي. نو دا جنازګاه او عیدګاه دا هم په هغې کې دي. محترمو، دا زموږ د مسلمانانو بنیادي ضرورت دی او د دې ضرورت پوره کول زموږ د مسلمانانو په اولني ترجیحاتو کې او اولنو ذمه دارو کې دي. نو الحمدلله د ملګري څه نوم دی؟ حاجي غافل بھائی چې کمدنو همت وکړو، دی ځمکه ورکړه او اوس زموږ دا چې کم موږ ملګري یو د دې کلي خاص طور باندې هغوی د دې چې کم بنیادي لوازمات دي چې لږ داسې دیوال ته راچاپېره شي او دا ځای لږ په نښه شي او بورډ پې ولګي چې دا جنازګاه ده که نه جي. نو دا مستقل یو کار دی. دوه کارونه به کوو. یو دا چې لغونته کې مالی طور به دې کې مدد هم کوو چې څومره زموږ نه کېدی شي او دا پیسې چې زموږ کمې لګي نو څنګه چې مسجد کې په لګېدلو باندې ډېر لوی اجر دی، دغه رنګې په جنازګاه او عیدګاه کې هم په پیسو لګولو باندې د الله د طرف نه ډېر لوی اجر دی. وخت ډېر نه اخلمه چې هغه تفصیل زه تاسو ته بیان کړم. بهرحال په دې کې څه پیسې ټکې لګي نو هغه هم پکې لږه کھلا او زړه سره ولګو. او د دې نه علاوه دویم دا دی چې لکه دعا ولو مو غواړو، نفل ولو کو، دعا ولو غواړو. زموږ اولا د مسلمانانو د ضرورتونو د پوره کېدو اسباب دوه دي. د ټول نه اولنی سبب چې دی هغه عمل دی، مونځ دی، دعا ده، تلاوت دی، دعا ده، صدقه ده، دعا ده که نه جي. دغه رنګې نیک اعمال دي، تقوا ده، دعا ده، توکل دی، دعا ده. نو په دې باندې د الله جل جلاله د طرف نه ضرورتونو د پوره کېدو فیصلې کیږي. او دویم دا دی چې موږ لږ داسې خپل منځ کې هم همت نه کار واخلو او د دې نه علاوه د دې شیشې په وساطت سره چې څومره خلک زما د آواز اوري نو هغوی ته موږ دا اپیل کوو چې دې وخت کې د دې کار خیر کې خپله پوره حصه واچوئ. خاص طور باندې زموږ د ناړو کلي چې څومره بیرون ملکونو کې ملګري دي هغوی ټولو ته اپیل کوو چې هغوی په دې کې خپله پوره حصه واچوي. دې ځای کې د عیدګاه او د جنازګاه اشد ضرورتو فصلونه دي چاپېره نو غم خو پته لګي نه. نو د فصل په وخت کې چې غم به وشو بیا به ډېره لویه پریشاني وه. نو الحمدلله د رافیل بھائی د الله جزای خیر ورکړي، دی همت وکړو او دی ځای ورکړو. اوس زموږ د نورو ذمه داري ده چې په دې کې داسې کویې وکنستلی شي، داسې یو څو ټوټو وضوخانه پکې جوړه شي که نه ځي او د دې چې کوم بنیادي ضرورتونه دي هغه الله پوره کړي. ټول نیت کوو که نه انشاءالله الله تعالی د عمل توفیق نصیب کړي. دعا وکړو ته که نه هلته به کوو؟ هلته وکړو. غافر بھائی دی. غافر بھائی چې همدن همت وکړو او الله پاک دې د دې دا همت قبول کړي. السلام علیکم.